أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد जनाब तहसील नाज़िम मीर मज़हरुद्दीन साहब दे प्रोग्राम मौलाना साहब डायरेक्टर साहब और इंतजामिया ज़मून प्रेस मरगरी और दीर डेर गैरतमंद पुख्तनू मशरान और ज़मून यतीमान बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ज पदे मौजू को डेर सूबे ने शो मरखन चेगा काफी जो मुख्तसर चूंकि वक़्त कम दे नमाज़ियन की चसुना सदीज और कोशिश को मैं चीज़ा मुख्तसर में कुरान मजीद चिमंगा उगुरुनो दमुनलो ज़कात नफस بیا د مسکین او د یتیم خبرې بار بار راغلي دي او صورت عذاب کې فرمایي آیات نمبر 35 کې چې مسلمانان ښځې او سړي به عاجزي کوي او دوی به رښتیا وایي دوی به صبر کوي دوی به د الله تعالی نه یریږي دوی به خیرات ورکوي او دیبا روجینی سی اور دیبا دخلو دارونو حفاظت کی نو دی نفس بیا اللہ تعالیٰ والا دی ہر قسم مدد کی زمان میں صوفی شاعر عبدالرحمن فرمائی کہ دخل کو خیر خواہی لارے پزڑکی مبارک شاہ باچائی لارے پزڑکی او زه یو بل ډېر خوږ شعر هغه د دې انتظامي ډایرکټر صاحب ته چې هغه که زه دا ووایم چې دا په دیوان کې دا شعر دا به د دوی دپاره یې ځکه چې دوی بې لوسه خدمت کوي بغیر څه د هغه چې لګیا دي نو زموږ صوفي شاعر عبدالرحمن بابا فرمایي د دلبرو صدقې لره یې غواړم د دلبرو صدقې لره یې غواړم هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم پیغمبر صلی فرمایي چا سره چې زما د امت غم دی هغه زموږ نه دی چا سره چې زما د امت غم دی هغه زموږ نه دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړو چې پیغمبره داسې عمل ماته وښایه چې زه به جنت ته داخل شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ای ابو هريره خلکو ته سلام کوه په خلکو روټۍ خوره صله رحمي کوه او د تهجد لمونځ په ځان باندې قایم کړه نو ته به جنت ته داخل شې هغه زړه به له توپان نه په امان وي هغه زړه به له توپان نه په امان وي چې کشتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو رزق زیات شي او ستاسو عمر زیات شي تاسو رزق پراخه شي او تاسو عمر زیات شي نو تاسو صله رحمي کوئ یو بل حدیث کې راځي چې د الله تعالی د ټولو نبي عبادت دا دی چې ته د یو مسلمان زړه یو مسلمان خوشحاله کړي دا د ټولو نه عالي عبادت دی او زموږ صوفي شاعر فرمایي که د ونې په شان ګل او میوه غواړې که د ونې په شان ګل او میوه غواړې ځان پنور کا سایه‌دار په هر خاکسار شه او په بارداره ونه تل
ورېږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه څه کوي. دغه شان پې مثلا فرمایي یو بل حدیث کې راځي چې انسان وایي زما مال زما مال زما مال. دې حدیث کې درې پیرې راځي. انسان وایي زما مال زما مال زما مال. نو ای انسانه ستا مال کوم دی؟ ستا مال هغه دی چې تا وخوړل، تا واغوسته او تا په خیرات کې ورکړو. دغه ستا مال دی. کوم چې تا پرېښودل نو دا ستا نه دی، دا ستا د وارثانو دی. او یو حدیث کې وارث ته تربوره ویلی دی چې دا تربورانو مال دی، دا ستا نه دی. لہذا کوشش کول پکار دی چې موږ د خپل مال همدغه درې خبرې او د دې موږ خیال وساتو. خو موږ هغه انسانان جوړ شوي دي، د ډېر افسوس سره ویل چې یو ګونګټ ټوله ورځ خواري وکړي او د ګن نه ګوله جوړه کړي، هغه رغړی رغړی او خپلې سوري ته چې ورسي نو هغه ګوله غټوي او هغه سوره تنګه وي. نو دې دا زور لګوي، دا خپې ورته دغه کړي چې زه دا ګوله تنګه سوري ته نه باسم، مګر هغه ستړی ستړی شي او ګوله بار پاتې شي او دې ځان دغه سوري ته دننه لاړ شي. دغه مثال زموږ دی. دا ګولې به جوړو، دا به بار پاتې کېږي او موږ به ځان لرو. نو دا وخت دی چې هغه جان دپاره، هغه آخرت دپاره، هغه عالم دپاره هوښیار سړی هغه دی. یو مثلا مو تپوس وکړو چې هوښیار سړی څوک دی؟ هوښیار سړی هغه دی چې ده ته مرګ یاد وي. دا هوښیار سړی دی. او چې مرګ ورته یاد وي نو هغه به بیا داسې کارونه کوي چې هغه به آخر دپاره ځان له توښه جمع کوي. پیرني پیر صاحب یو قول مې ذهن ته راغی او فرمایي چې پردو خلکو له بندۍ مه جوړوه او اوسېږي به پکې پردي خلک او حساب کتاب به تا سره کېږي. نو وایي چې زوی دي، زوی به دې مړ شي، نوسی به شي، نوسی به دې مړ شي، کړوسی به راشي. بس نوسی چې دې مړ شو خلک پردي شو، اوسېږي به پکې پردي خلک او حساب کتاب به تا سره کېږي. لہذا پردو خلکو دپاره بنګلې مه جوړوه. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه د آخري وخت کې چا تپوس وکړو، وی تا دې بچو رئیس هم پرې نښودل. عبدالله ابن مبارک صاحب ورته وفرمایل د چا د رزق ذمه چې الله غشتی هلته د عبدالله څه کار دی؟ د چا د رزق ذمه چې الله غشتی هغلته د عبدالله څه کار دی؟ ما پرون هم یو مزدور په سلسله کې ما خپل یو کس ته وویل چې بازار کې وګوره دا څومره مزدوران چې په ګوتو درلل دا راوله. موږ هسې جلسې ملسې کوو، لږ شانتې یو پیالې چای به پې وڅښو، لږ شان بیړه ته رانږدې کړو، لږ شانتې بعد د دې مسکین او د دې غریب هغه جلب ورته وښایو چې دا تاسو کم خلک یې، تاسو به 40 سال مخکې بې حسابه بې کتابه جنت ته ځئ او د پیغمبر سلم چې کوم سوال یې کړی دی چې زما د ژوند د مسکینانو د یتیمانو سره یې، غریبانانو سره یې، زما د کانا بینم پې سره یې او زه دې په آخرت کې دا مسکینان دې ما سره یې. نو تاسو خو د دې دنیا ډېر لوی خلک دي، تاسو معمولي خلک نه دي. تاسو یقین وکړئ چې ډېر زیات هغه راغلل، موږ هغه چې اوبه چې څه وو هغه مو وکړه او ما چې څه وس کېده، انسان په خپل وس پړ دی، یو ته ما لفافه ورکړه او مې ځئ دعا کوئ.
دا په دې جلسو نه کېږي چې دا یو مې مزدور دی او زه په مردان کې او یا په پېښور کې او یا په دلته چې دی نو زه بس یو ګنټې دپاره ځان شو کړم چې ما یو مزدور منع وکړو. نه، حقیقي کار کول پکار دی. زه بعضې وخت ډېر زیات خفه شم، ما له جړان راشي، خو خپل وس زه کومه نور چې کوم دی نو هغه انسان په خپل وس باندې پړ دی. الله دې ریا کې نه راولي. سالانه تنخواه زکات هم زما نه کړ کېږي او دا هغې بیرې وباسم. د تنخواه خو د میاشتې هغه خرچه ده او خو ستا د میاشتې خرچه وي. برحال دا موږ سره احساس دی او پیغمبر صلی په دریو خبرو باندې قسم خوري او هغه دا دی چې هغه لوی خبره ده چې تا صدقه ورکړه نو زه قسم خورم چې دا ستا مال کمیږي نه، دا زیاتېږي، دا مال زیاتېږي. په دې قسم خورم چې تاسو مال کړه نو ستا عزت نه کمیږي، ستا درجې الله تعالی اوچتې کړي تا چې څوک مال. دا خو ډېر عظیم کارونه دي. خو افسوس دا دی چې موږ ډېر لرې یو. زموږ یو بزرګ فرمایي ابوالحسن حقاني رحمت الله علیه وایي د دوو کسانو د املا پورې غټ غټ دا د غر کاني وتړه او سیند ته یې ګزار کړه. یو هغه مالدار چې د ده په دولت کې د دې یتیمانو حصه نه وي، به ده پسې کانې وتړه، دی او جمدې په کار دی، د سیند منځ ته یې وړله. یو هغه غریب چې دی غریب هم دی او دی د خدای عبادت نه کوي، دی مسکین هم دی او دی د خدای عبادت نه کوي. نو دا دوه کسان چې دي وایي دې پسې غټ غټ کاڼي وتړئ او ورګزار یې کړئ، دا دنیا دې خلاصه کړئ. پیغمبر صلی الله یو کس راغی وی ای پیغمبره ما ته داسې عمل وښایه چې زه د ټولو نه غټ سړی جوړ شم. نو پیغمبر صلی الله ورته وفرمایل چې ته غټ سړی جوړېدل غواړې نو ته د دې انسانانو لپاره نه په بخښ شه، داسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته پیدا وي نو ته به د ټولو نه غټ سړی جوړ شې. نو دا ډېر لوی مقام دی چې موږ دې مسکینانو سره دې غریبانانو سره چې زموږ څه وس کېږي ستا د دې اپر زه دا چیلنج سره وایم که هر یو سړی زکات وباسي نن به دا پروګرام نه و، نن به ډایرکټر دا پروګرام نه کوو، ضرورت به نه راته دې پروګرام پرونی ضرورت به نه راته چې ما له په څو مزدوران ما له پرېزیدنټ ته راغله، دې به ضرورت نه راته. که هر سړی زکات وباسي صرف زکات صدقه خو بېله خبره ده چې کوم شی په موږ فرض دی هغه زکات چې وباسي نو دې پروګرامونو ضرورت به نه راځي. خو دا خو یو ورځ خدای پاک تپوس کوي نه دی، دا خو بلکل کوي. د دې صله رحمۍ موسی علیه السلام الله تپوس کوي چې تا ما پیغمبري ولې درکړې ده او یې الله ما ته خو پته نشته. یاد کړه موسی چې تا د چیلۍ یو بچي ورځ منډه کړه تا به چیلۍ سره وړې او هغه د چیلۍ بچي پسې ښه خولې خولې شوې او کله به هغه په غر ختو کله به په سمه کړو او تا چې کله د چیلۍ بچی راټینګ کړ او تا په غېږ کې ونیو نو تا ورسره په مینه خبرې شروع کړې. د دنیا قاعده دا وه چې تا یو پړق ورکړی وی، تا دې ځمکې ته راایستی وی، مګر تا ورسره د مینې خبرې شروع کړې. تا چې ورسره په مینې خبرې کولې زما نه هم جوش کې راغی او ته ما د پیغمبرۍ لپاره منتخب کړې د چیلۍ په بچي باندې. تا څه خیال دی چې اشرف المخلوقات سره مونږ دا ښېګڼه وکړو چې په یو حیوان باندې پیغمبري ورکړي، د یو حیوان سره په صله رحمۍ باندې پیغمبري ورکړي. بایزید بستامي رحمت الله علیه ځنګل ته لاړو او وایي چې زه یکشویې سره د الله عبادت وکړم. په ځنګل کې ناست دی، الله 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 الله، غیب نه پې اواز راغی ای بایزید بستامي ته ما ځنګلو کې ګورې، زه ځنګلو کې نه یم، لاړ شه دې خپل کلي ته د ماتو زړونو کې مه وګوره. زه داسې ماتو زړونو کې یم لکه دا چې ناست زه په ځنګلو کې نه یم. داسې نور ډېر واقعات دي د بزرګانو عبدالله بن مبارک صاحب د نورو چې هغه په دې باندې الله تعالی کومه صله ورکوي نو دا ډېره بې حسابه ده. زه خو دا وایم زما خواهش دا دی چې دا لمونځونه او درسونه
دې 15 وخته مونځ وکړو زیات دې نه وي که زه عمرې له ځمه د عمرې پیسې زه دوی ته وباسمه نو دا به د هغې نه ډېر زیات ډېر لوی ثواب وي عبدالله ابن مبارک صاحب په خانه کعبې په برنډه کې پروت دی سترګې ورغلې وې دوه فرشتې راغلې یو فرشته بلې ته وایي چې څومره خلک حج ته راغلي دي بل فرشته ورته وایي چې 6 لاک خلک راغلي دي عبدالله ابن مبارک صاحب په خوب کې دا اوري بیا بله فرشته ورته وایي چې د څومره خلکو حج قبول شو او بله فرشته ورته وایي چې د یو قسم حج قبول نه شو 6 لاک کسانو کې د یو قسم حج قبول نه شو عبدالله ابن مبارک صاحب په پریشانۍ کې راپاڅېدو چې دې کې خو زه هم شامل یم خفه و بیا یې سترګې ورغلې بیا فرشتې راغلې یو فرشته بل ته وایي چې الله تعالی عجیبه معامله وکړه د یو حج نه قبول خو په عراق په پلانکي کلي کې یو چمیار دی چې هغه یو داسې عمل وکړو چې د هغه حج په عراق کې قبول شو د هغه په وجه باندې د 6 لاک خلکو حج چې دی دا په خانه کعبه کې قبول شو عبدالله ابن مبارک صاحب وایي چې بس ما ته نور د توکلو ضرورت نشته د دغه چمیار نوم یې زده کړی و هغه عراق ته راورسېدو هغه کلي ته راورسېدو چې زه ګورم دی کوم عمل کوي خلکو ورته وایي چې څومره خاص سړی نه دی هغه یو جونګړه کې ناست دی او سپنۍ ګنډي عبدالله ابن مبارک صاحب ورغی السلام علیکم وعلیکم السلام چمیار ته وایي څه عمل کوې ما پوه کړه ته څه عمل کوې او زه هېڅ عمل نه کوم دغه 15 وخته مونځ کوم او نور زما څه مصروفیات نشته دغه 2-3 دیناره زه د ورځې مزدوري ما له په لاس راشي بس بچو له سیر رزق مې والم نور خو زما څه هېڅ مصروفیات نشته نه نه وایي ته څه خاص عمل کوې چې ډېر یې راټینګ وو او ورته وایي چې هېڅ خاص عمل نه کوم خو دا زه به سبا بله ورځ حج ته تلمه ما یو 3000 دینار جمع کړي خو زما کور والا چې نن هغه د کټ بیماره وه او په کټ پرته ده نو یو مازدیګر یې ما ته وویل چې د دې کور نه د ښوروا خوشبوی راځي څوک غوښه پخوي او ما له لږه ښوروا تېروړه نو هغې دا خواهش چې زه لاړم ما دروازه ووهله یو زنانه راووته او هغې ته ما وویل چې دغه شان زما د ښځې دا زما د بیبي خواهش دی تاسو چېرته غوښه پخوئ ما له هغه لږه شرطې ښوروا راکړه وایي هغه زنانه راته وویل چې تاسو پاک خلک یې او دا تاسو دپاره نه ده خفه کېږم وایي ما دې تپوس وکړو چې اخر ولې موږ دپاره نه ده نو هغې وایي چې زما 4 ورځونه بچي نار دي او زه نن په یو قبرستان راتېرېدم ما وایي چې دې بچو له زه څه پیدا کړم نو یو خر مړ پروت و او د هغې نه ما غوښه راوشوکوله او دا په دیچکي کې هغه غوښه پخېږي دا د هغې هغه خوشبوي ده نو دا تاسو دپاره نه ده تاسو پاک خلک نو موچي وایي چې په ما داسې اثر وشو چې زه واپس کور ته لاړم ما ځان له بیګ میګ هر څه تیار کړي چې زه به سبا ځم حج ته هغه 3000 درهم چې کوم دینار اما راوړو هغه زنانو ته مې ورکړه چې زما په ګاونډ کې بچي د ولږې نه مري نو زما حج ته ضرورت نشته دا ادا د الله تعالی دومره خوښه شوه چې د 6 لاک کسانو حج یې په خانه کعبه کې قبول کړو او د حج یې دلته قبول نور ډېر واقعات دي چونکې ټیم شته دی نو زه اخره کې زه د دې انتظامي ډېر زیات مشکور یم او ما ته سکون میلاویږي په داسې خبرو کې الحمدلله ثم الحمدلله زما یو مدرسه کلي کې 300 ماشومان زه به ورته یتیمان ویم فی سبیل الله د دین علم حاصلوي او موږ هېڅ قسم فیس نه لرو په ازاخیلو کې زموږ مدرسه ده هېڅ قسم فیس نشته په غلډیر مردان کې زموږ مدرسه ده په کور کې ده 352 زنانه او ماشومان موږ سره د قرآن علم حاصلوي هېڅ قسم فیس نشته په هنګو کې زموږ مدرسه ده الحمدلله په کور کې ده هېڅ قسم فیس نشته ما بچي حافظان دي عالمان دي او دا خدای په موږ یو فضل کړی دی الحمدلله او دا خدای سره وعده ده یعنې دا د ټولو نه لومړی او ضروري خبره ده چې په دې خېټه کې موږ کوم نوالات شو چې هغه د حلال وي هغه د حرام نه وي هغې وجه دا ده د هغې زه یو حدیث درته یم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو وی ای پیغمبره ما ته داسې عمل وښایه چې زه